قاضي میډیکل کمپلیکس کې پرچې مو شوې. نو اوس دا ډالباش پوره کولو که یو دا د قوم ته وښایي چې دلته کم کم جیلي ډاکټران دا کم دي، دلته ډېر زیات دا چې جیلي پروفیسران دي، جیلي ډاکټران دي. د ډاکټر په نوم باندې بدنما، په تندي باندې بدنما داغ چې کومو خلکو جوړ کړی دی او دا مقدسه پیشه یې بدنامه کړې ده، نو د دې خلاف داسې کاروایي پکار ده چې هغه په نظر راشي. وزیر اعلی صاحب د ډاک بیسود. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تفهیمي ما ګرانو کتونکو ډېرې ضروري څه خبرې دي او هغه د ټول نوخار سره هم ډسکس کوو. د پرون وزیر اعلی صاحب خپل حلف اوچت کړی دی. خپل وزیر اعلی صاحب د خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور صاحب هغې ډېر دبنګ اعلانات چې کوم اسمبلی اجلاس کې کوم ړومبي تقریر کې کړي دي هغې ته هغې حوالې سره هغې سره د څو خبرې دي د نوخار طرف نه او د نوخار خلقو د طرف نه. مونږ په دې موقع باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور ته د ټول نوخار د طرف نه او د نوخار د هرې شعبې او هرې طبقې، د نوخار د طالب علمانو، د نوخار د مشرانو، ځوانانو، میندو، خویندو، بچیانو د دې ټولو طرف نه هغوی ته مبارکباد هم وایو. هغوی نه توقعات دي د نوخار او ډېر زبردست اعلانات چې کوم دا کړي دي. نو که په دې باندې 100% نه چې 10% هم په دې اعلاناتو باندې کم د هغې کاربن پاتې کېدل او هغې باندې ودرېدل، نو موږ به دا ووایو چې د عوامو ته به هغه د اوبو څاڅکي راورسي او دوی ته به څه ناڅه سا میلو شي یا سا اخیستو به شي. نو وزیر اعلی صاحب زمونږ نوخار د تیرو 10 کالو نه تباه او برباد شوی دی. دلته کې مونږ په دې اریګیشن باندې، ټویلونو باندې، فلټریشن پلانټونو باندې، سکولونو باندې او هسپتالونو باندې، پروډونو باندې په دې هر څه مونږ ډېرې خبرې هم کړي دي. او بیا یې تاسو ته یو ځل یادو چې نوخار انفراسټرکچر، تعلیمي نظام، د صحت نظام او د جوماتونه تر دې پورې چې جوماتونو کې غلاګانې شوي دي او دلته جوماتونو په نوم ډېر غټې غټې پیسې وتې دي. نو وزیر اعلی صاحب د دې تحقیقات پکار دي. مونږ وزیر اعلی صاحب ته دا ریکویسټ کوو چې دلته کم غټ ایشو دي، خلق به په کچه روډو ګرځي، خو زمونږ سکول هغه فعال پکار دی. دلته کې وزیر اعلی صاحب تاسو ته به خپل MNAs MPAs چې کم دي مونږ د دې نه دغه نشته، دی تکړه دي، مخکې ورسره اختیار نه، اوس به تاسو د طرف نه فل اختیاري. نو دا سکولونه په کومو سکولونو چې پیسې راوتې دي او هغه سکولونه جوړ شوي نه دي، لکه ډاک بیسود سکول شو، لا چته سکول جوړ دی او برتیانې په کاکا صاحب کې شوي دي او هغه کسان نشته. کوړوای کې سکول، اکبرپوره کې سکول، تارو جبه کې سکول، په زاخیلو کې سکولونه، په نوشهره کلا کې سکولونه، کندرو کې سکولونه. نو دغه سکولونو فایلونه راکولو کوي او دا کمې پیسې چې د دې په نوم وتې دي او دا سکول جوړ نه دی، نو دغه خلک دی نه ریکوري هم کونه غواړي او دا جیلونو ته لیږنه غواړي. دغسې په نوخار کې مختلفو شعبو کې جیلي اډرونه، جیلي ترقیانې، جیلي پروموشن، په قاضي میډیکل کمپلیکس کې جیلي تقرریانې، د جیلي ډاکټرانو برتیانې. 13 ورځ څه ډاکټران نیولې شوي دي او زه ریکویسټ کوم وزیر اعلی صاحب چې دې ټایم کې تاسو کوم قدم اوچت کړی دی په قاضي میډیکل کمپلیکس کې پرچې مو شوې، نو اوس دا ډالباش پوره کولو که یو دا د قوم ته وښایي چې دلته کم کم جیلي ډاکټران دا کم دي، دلته ډېر زیات دا چې جیلي پروفیسران دي، جیلي ډاکټران دي. د ډاکټر په نوم باندې بدنما، په تندي باندې بدنما داغ چې کومو خلکو جوړ کړی دی او دا مقدسه پیشه یې بدنامه کړې ده، نو د دې خلاف داسې کاروایي پکار ده چې هغه په نظر راشي. وزیر اعلی صاحب د ډاک بیسود های سکول د تیرو 2 کالو نه 2.5 کالو نه بغیر چته ګرمي را روانه ده سخته او دې ماشومانو ته به تکلیفي.
دا سکول پیسې چته وتی دي ملبی کم ځای خرڅه شوې ده او پیسې په څه لګېدلې دي او کومو کلاس 4 سیټونو له پې تنخواګانې ورکړی شوي دي د دې پیسې کم ځای تقسیم شوي دي کم ځای په سیاست لګولی شوي دي نو یو خو د هغې ریکورین پکار ده او د ډاک بیسود های سکول چت هغه جوړونه غواړي چې د ماشومانو ته ګرمای کې او دا ګرانه نه ده د افسرانې راونیسئ دی ته پته ده چې پیسې کم ځای کې دي پیسې راوتي دي ټینډر شوي دي ټیکې شوي دي سکول څنګه نه دی جوړ شوی نو دا خو زړه مني چې چېرته روډ کې خرد بردو شي پل جوړ نه شو چېرته دیوال والی کېدو لا چېرته د سیند ته دیوال کې کاڼي کم ولګولی شول سیمټ کم واچولی شول کار غیر معیاري شو دا خو به سړی ومني چې ځا کمې زیاتې راغلی پوره عمارت سکول غیب دی پورا سکول غیب دی جی پورا سکول نو پورا سکول دې ټایم کې دا نشته د دې معلوماتو کوي وزیر اعلی صاحب دپاره دا لومبنی چې کومه مرحله ده دا وایي د فرست امپریشن از د لاست مونږ وزیر اعلی صاحب ته ډاډګیرنه ورکو د نوښار خلقو د طرف نه د نوښار د عام ولس طرف نه میډیا طرف نه سوشل میډیا طرف نه تاسو که دا غله راګیر کوئ نو دا خلق به ستا د دې ټیم ستا د دې ایم این ایز ایم پی ایز او ستا د حکومت د هغې په شام ولاړي او هغې ته به خم وی ډاډ به یې کوي په شا به یې ودرېږي او که دا ونشي نو دا لومبنی چې کوم امپریشن دا به بیا بلند و بانک داوي وي او بیا به خلق د دې خلقو نه به ستاسو په شا ودرېږي او نه به د دې خلقو په شا ودرېږي نو امتحان دی بل وزیر اعلی صاحب د معدنیاتو خبره مو وکړه معدنیات د نوښار داسې معدنیات دي چې دلته کې د نوښار شګه کاڼې خاوره او اوس پکې سره زر مروزي دا ټول خرڅ شوي دي نو که دا تاسو صرف ریګولرایز کړ او د دې صحیح ټینډر یې وشوې او کومو کپنو چې دلته نه اربونه روپۍ په تېرو 10 کالو کې په مختلفو نومونو د معدنیاتو د شګو د کاڼو او د خاورو د کولې دا خوړلي دي نو هغه ترې نه چې راوباسئ او د نوي چې کومه تا خبره کړې ده چې ساړه حق اترک او بیا به ځي نو که دا دې وکړل تا ترې نه خپل حق مخکې ویشتو او د حکومت چې کوم رایلټي ده د خیبر پښتونخوا رایلټي هغه په ګیس ویستې شوه په بجلی ویستې شوه او د کاڼو شګو او دا چې دلته کوم معدنیات دي دا تا صرف صحیح د دې ټیکه وکړه او د دې غلو نه دې بچ کړل نو بیا مونږ وایو چې دا صوبه دا ضلع دا به بیا نورو صوبو له نه نورو ملکونو له قرض ورکولو واله جوړ شي خو که په دې باندې دې عمل کو ګرانه دی کار ګران دی خو ناممکنه نه دی مونږ وایو نوښار خلق په دې امید باندې دي په دې تمه باندې دي دلته چې کوم هغوی سره د میرې مور سلوک شوی دی د خلقو سره د دوی سره چې کوم توهین شوی دی کوم چې تیر 10 کاله کې دی ته جیلي اډرونه نو دې خلکو له هم پکار دي چې جیلي اډرونه راشي او په دې انټي کرپشن تانو کې په دی باندې پرچي وکړي چې ماله په تیر 2018 کې 16 کې 14 کې 13 کې دا مونږ ته جی اډرونه میلو شوي دي خلک یې په جیب کې مه ګرځوئ اوس یې دې دفترو ته راوړئ او مونږ ته یې راوړئ او دې انټي کرپشن له یوسئ چې دا مونږ ته فلانې محکمې نه د اډر میلو شوی دی او تر اوسه پورې راته تنخوا نه ده میلو شوې چې دغه دی خلاف کاروی وشي دا خلک کتنه غواړي دا کاروی دا په نظر باندې کتنه غواړي او اخري کې وزیر اعلی صاحب ته یو ډېر غټ ریکویسټ چې هغه دی اعلان کړی دی چې مونږ به جومات له تنخوا امام له تنخوا بجلی ګیس دا به ورته فری ورکو بالکل ډېر زبردست اعلان دی خو نوښار کې دلته د مذهب په نوم هم د خلکو سره کلوار شوی دی زمونږ د جوماتونو دلته مونږ په دې شیشه باندې خلکو ته خولیږي جوماتونه پوره جوماتونه هم غیب دي پیسې وتې دي پیسې پې لګېدلې دي بورډونه پې لګېدلې دي او هغې باندې ستاسو تحریک انصاف جنډې والا بورډونه لګېدلې دي او هغه جوماتونه هغې پورې خندا شوې ده او مذاق یې وړو شوی دی د دې هم تپوس وکئ کوم ځای کې چې پوره پیسې په جومات نه دي لګېدلې لا د جومات پیسې پټې شوي دي نو هغې تحقیقات پکار دی او لومبنۍ مرحله ټولو نه اولنۍ تپوس که تاسو کوئ
نو د دې جوماتونو او د تعلیم وکئ دا ډېر اهمیت دی بغیر پوخ سړکه به مونږ وګرځو خو د تعلیم د بچي تعلیم دپاره خلک پټي خرڅوي ځمکې خرڅوي او بار ته یې لیږي یونیورسټو کې پې داخلي ولکۍ او تعلیم پې کوي نو دا خلق هم بغیر روډه به وخت تیر کړي خو دا سکولونه ولا آباد کوي دا ډېر ستاسو به امتحاني او د دې خلکو په تاسو باندې قرض دی او د دې خلکو د نه په دې باندې امید دی وزیر اعلی صاحب نور مونږ به تاسو ته دعا کوو او دعاګویو چې کم اعلانات تاسو کړي دي او کم عزم مو دی نو الله تعالی دې د له همت هم درکړي او الله تعالی دې په خپلو اعلاناتو باندې په خپل چې کم فیصله ده په هغې باندې دې تاسو ته مضبوطیا درکړي او کامیابي دې د له پکې درکړي نو خار عوام طرفونه تاسو ته یو ځل بیا خراج تحسین پیش کوو او الله تعالی دې تاسو ته توفیق درکړي چې دا سم ویلي دي چې دا وکړئ